سلامونه دوستانو. نن مې سایکل خراب شو، بریک یې خراب شو. راغلی ما یو ایټالین سایکل سمولو والا دا زه تاسو ته روزانه لیږم چې څنګه څه تجربه زده کړئ، سایکل سمولو تجربه زده کړئ یا څه نور څه تجربه زده کړئ. زما سایکل دی دلته مې راوست، تقریبا الکتریک سایکل دی او صرف بریک یې خراب دی. نو دا هلک ما ته وایي چې 55 یورو به راکوئ. نو دا بریک په ورله جوړوم او که نه نه راکوئ نو ګیر لګوه. نو مجبوره شوم ځکه چې په دې ایریا کې صرف 2 سایکل سمولو والا دي، یو دا دی او یو خواته ورسره بل دی. نو هغه بل ته لومبی لاړم، ده نه مې تپوس وکړو 75 یورو راته ووایي، هغه خوا لاړم خو هغه بند و. نو بیا مجبوره شوم دلته رالم. دا زه تاسو ته بار بار لیږم څه تجربه زده کړئ. یقین په خدای وکړم دغه ځای خواته ورسره یو بل هم دی. ضروري نه ده بس تا سره صرف دومره یو کس چې هغه له څه لږه ډېره ژبه ورځي چې کوم هلکان دي چې د هغوی څه پرابلم وي چې د هغې ورته پته لګي چې یاره چا سایکل راوست چې په هغې دا پرابلم دی. او دلته د سایکل یوز چې دی هغه ډېر بې حده زیات سیوا دی. لکه نارمل لایف کې خلک چې دی هغه په سایکلو باندې ګرځي، نو دلته په سایکل په سمولو کې ډېر بې حده روپۍ ده. دا زه تاسو ته روزانه لیږم څه نه څه تجربه زده کړئ. دا بیل یې راته چاپ کړی دی، دغه یې په کاونټر له باسه باندې پروت دی او دا هلک دننه لګیا یې. دا زما سایکل دی، دا چې ولاړ دی دا سایکل نه او ګوړه ده ګوړه. اورې په دې بیک کیمره به راته مهمه خو خبرې مطلب مې دا دی چې روزانه زه تاسو ته لیږم څه نه څه تجربه زده کړئ. بیا یورپ ته راشئ، یورپ ویزا اپلای کړئ، که په بزنس راځئ که نه په وزټ باندې راځئ، هغه فرق نه پرې باسي. خو که چېرې تاسو سره څه خاص ایکسپیرینس یو څه خاص تجربه راسره وي که نه، نو په روپو ګټلو دلته څه کمی نشته. خو بس صرف دومره ده چې څه نه څه ایکسپیرینس تاسو سره لازمي. نو اوس د یو سایکل د بریک د سمولو لپاره 55 یورو چې دي دا څه لږ شی نه دی، تقریبا 150 روپۍ دي یا 40 روپۍ دي پاکستانۍ. او دی دروازې دغه ځای اوس بار هم یو کس ولاړ دی، دغه ځای بل راغی. زه په دې ځای کې ولاړ یم، نو په لږ ټایم کې تقریبا دله 10-15 کسان راغله او ډېر په مین سینټر باندې هم دی، د روډ په غاړه دی. خو دلته چونکې دی ما تاسو په لومړنۍ ویډیو کې ویلي چې یاره دلته چې ته یو ځای کې دوکان کولاوی نو ګورنمنټ نه به اترایزیشن لري، ګورنمنټ به تا ته هغه لوکیشن ښیي چې هغه د هغه چیز لپاره سوټیبل دی د هر شي چې. او که نه ته ځان لم یو لوکیشن یو ځای ځان له داسې یو دوکان کولاو کې د ریپیرنګ د هر شي چې نو په میپ باندې خلک هغه بیا ګوري. او دا لازمي نه ده چې یو سړي ترې نه معلوم، دا چې د چا ضرورت وي نو هغه بیا په خپله تګي اوبو له په خپله ځي. اورې نو بس سایکل دی فرانچسکو کوئی سے پرابلم اوکے cambiare دې ما ته ووایي دا شی خراب دی، وایي دا به راته بل لګو. دی راته په 25 یورو باندې دا تار، صرف په 25 یورو باندې دا تار او د دغې سره مزدوري. او دا د دې فینس خراب دی، دا یې راته راګولاو. دا الکتریک سایکل دی، نو د ده کې نخرې پیښې ډېرې زیاتې دي. او دو اصل کې ریټ څه شی دی پته ته شته؟ ریټ دو د دغه علی دا اوس تقریبا د 1200 روپو 1200 یورو سایکل دی. تقریبا 15 لک یا 15 لک روپۍ هوتی پاکستاني لازمي جوړیږي. دو ویلیو ته ګوري. اوس مثلا د سایکل ویلیو زیاته ده که نه، په هغې حساب باندې دو ریټ زیات غواړي. اوس دا شی دی دی رابسې نوی راواغسي، د دې سره بلو ښه مزدار وي. چلولم نو خو دی وایي چې دغه کوم نه دا به راته بدلومه. خو دلته یو دا خبره ده چې پاکستان کې دغه وشي هلته د سپیر پارټ کمي ډېره زیاته ده، نو خلک دغه وکړي دا ریپیرنګ وکړي. او دلته ریپیرنګ کول نشته، دلته د شیانو ریپیرنګ کول نشته. دلته خو چې راشي او یو پرابلم وي په یو شي کې که نه، نو ډایرکټ درته وایي چې دا شی بدلو، که بدلای خو صحیح ده که نه ګیر لګوه. نو لازمي وي بیا ته مجبورن به بیا بدلای. او د هغې چې هغه ستا نه څه قسم ریټ غواړي که نه، نو هغه به ورکوي. او دا یو واحد داسې شی دی که نه چې دا یو ډېر بې حده زیات چلېږي د سایکلو دوکان. او بله خبره پکې دا ده د دې خاص فکس ریټ نشته، نه موسم شته، بس خو چې سایکل چاته په لاره کې 3-5 کې جو دلته را رسولي. او بیا د دوی کار دی چې په مرۍ دله چاړه کېږي چې په سوی باندې د باندې راخ کله نوري. بس سایکل تیار شو هغه کو چاو چاو بره هیجول بس اوس به راګوس کی او یو شپاړه سی بره هیجول لوري اپریشن رواني دي، بس راګوزي یو به زونو اوري. زه صحیح ده انشاءالله ولزي امید ده چې ښه به یې ملاویږو په یو نوي ویډیو کې او څه تجربه زده کړئ خامخا اورئ. او بیا ویزا اپلای کړئ نو انشاءالله میلاو به راته هم شي او دلته به پیسې هم ډېرې ښکلې وګټئ.